بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به مونږ د بناتو یا بنین دپاره د اپلای کولو چې کوم طریقه کار دی هغه به زده کوو چې تاسو به بناتو دپاره یا بنین دپاره اپلای څنګه کوئ. تاسو ته معلومه چې وفاق المدارس عربیه پاکستان آنلاین داخلو هغه سیسټم چې دی هغه اوپن کړی دی. مخکې به مدارس والا فارم ډک کو او طالب علم تصویر به پرې ولګو او وفاق المدارس ته به هغه فارم ولېږو، نو د هغوی هغه ایډمیشن چې هغه به کنفرم شو. تاسو ته پته چې 1445 هجري نه پس وفاق المدارس چې دی هغه سیسټم چې دی هغه چینج کړی دی، سیسټم یې ټول آنلاین کړی دی. نو زیاتره مدارس والے داسې وي چې هغوی ته هغه طریقه کار نه وي معلومه او طلبه او طالباتو ته اپلای وکړي خو د هغوی هغه اپلای کنفرم نشي ځکه چې سیسټم چینج شوی دی. په دې وجې نه هغه مدارسو چې کوم طلبه او طالبات دي د هغوی هغه کال چې دی هغه مس شي. نو ستاسو د پوهې دپاره موږ دا ویډیو جوړو چې تاسو به د خپلو طلباو دپاره خپلو طالباتو دپاره اپلای څنګه کوئ، که هغه بنات وي که هغه بنین وي. دې سره سره به تاسو د خپلې مدرسې د الحاق فیس چې دی هغه به تاسو څنګه جمع کوئ، ځکه چې د هغې سره سره آنلاین اپلای سره سره د الحاق فیس هغه سیسټم چې دی هغه چینج شوی دی. فارم به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، مخکې به تاسو ته فارم په ډاک په ذریعه باندې میلاوېدو. اوس د ډاک په ذریعه باندې وفاق المدارس چې د هغه فارم نه لیږي، لیکن هغه فارم به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، څنګه به فل کوئ، پیسې به څنګه جمع کوئ. نو راځئ په دې ویډیو کې به مکمل طریقه کار موږ زده کوو. موږ به طلبه او طالباتو لپاره اپلای څنګه کوو او هغې نه پس به بیا د هغوی فارمونه څنګه ارسال کوو، فیس به څنګه جمع کوو او د خپلې مدرسې د الحاق سالانه فیس به موږ څنګه جمع کوو. نو زه ویډیو طرف ته هغه ټول مکمل طریقه کار به موږ او تاسو په دې ویډیو کې زده کوو. د ټول نه لومړی چې کله تاسو موبایل کې ګوګل کولاو کې ګوګل کې به تاسو ولیکئ وفاق المدارس عربیه پاکستان. چې کله تاسو وفاق المدارس عربیه پاکستان ولیکئ نو تاسو سره به د وفاق المدارس هغه ویب سایټ چې دی هغه به داسې کولاو شي. چې کله تاسو سره د وفاق المدارس عربیه پاکستان ویب سایټ کولاو شي د هغې نه پس دا لیکلي مدارس لاګین په لینک باندې چې دی هغه به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ بیا لاندې لیکلي آنلاین داخله لینک باندې به بیا تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ د هغې نه پس به تاسو سره داسې یو پروفایل چې دی هغه به کولاو شي. دې لیکلي مدارس لاګین برائے کرم اپنے الحاق نمبر سے لاګین کرے. دا خبره ذهن کې کېنوي چې د هرې مدرسې خپل یو الحاق نمبر وي. موږ ورته رجسټریشن نمبر وایو خو دلته څه وي الحاق نمبر رجسټریشن نمبر. د هرې مدرسې یو رجسټریشن نمبر وي، د هغې 15 هندسې وي. تاسو به دلته لومړی د خپل مدرسې الحاق نمبر چې دی هغه ولیکئ. چې کله تاسو د مدرسې الحاق نمبر ولیکئ لاندې به تاسو سره د مدرسې هغه پوره نوم چې دی هغه به تاسو سره دلته په سکرین باندې راشي چې ستاسو د مدرسې نوم څه دی. د هغې نه پس لیکلي هوپیا کوډ کې به تاسو دلته خپل پاسورډ ولیکئ. نو چې کله تاسو پاسورډ ولیکئ د هغې نه پس به بیا تاسو لاګین باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو لاګین باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به بیا داسې یو ډیشبورډ چې دی هغه به کولاو شي. د هغې نه تاسو سره به مدرسې هغه نوم شو کي، الحاق نمبر، مدرسې پوره پته، موبایل نمبر چې کوم موبایل نمبر مدرسې د یعنې محتمم نمبر وي یا د ناظم هغه د وفاق چې کوم نمبر د مدرسې وي یا د چې کوم نمبر د مدرسې وي که هغه محتمم وي که هغه ناظم وي او هغه د وفاق المدارس سره رجسټر وي نو هغه نمبر به تاسو سره دلته په سکرین باندې راشي. دې ځای نه تاسو ډایرکټ وفاق المدارس ته ایمیل هم کولی شئ. بیا د هغې نه پس که تاسو وګورئ لیکلي مدارس نتایج کتب سالانه آنلاین داخله درجه کتب تجدید الحاق فارم مدارس نتایج حفظ رجسٹریشن ثانویه عامه ترقی الحاق فارم نظرثانی نتایج مدارس رول نمبر سلیب. لومړی خو موږ دا طریقه زده کوو چې موږ به طلبه او طالباتو لپاره آنلاین داخله فارم چې دی هغه به څنګه ډکوو.
د هغې لپاره دا طریقه کار دی چې تاسو د اینې سالانه آنلاین داخله فارم په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ د هغې نه پس تاسو سره به څه شرایط راشي په سکرین باندې. دا شرایط تاسو بیا په خپله هم کتلی شئ. دا زه کلوز کوم. صحیح شو، ما کلوز کو. د هغې نه پس دی لیکلی دی جن طالب علم کو وفاق المدارس की तरफ से रकम तस्जील यानी रजिस्ट्रेशन जारी हो चुकी है, उनका दाखिला बजरिया रकम तस्जील होगा और उनका दाखिला यहाँ से करें. वही چې کوم طلبا او طالباتو ته د وفاق المدارس ته طرف نه رجسټریشن کارډ ملو شوي وي، یعنې د هغوی د مخکې نه رجسټریشن کارډ جوړ وي، نو دغې طلبا چې دي دغه طالبات چې دي دوی به د دوی لپاره که تاسو اپلای کول غواړئ نو هغې لپاره به تاسو دا یو لینک چې دی دا استعمالوئ. داخله بازاریات رقم تسجیل تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ. بنین لینک باندې به کلیک کړئ. کچره تاسو جنکو د آپشن سلیکټ کول غواړئ، مثال کې تاسو تاسو هلکانو د لپاره اپلای کول غواړئ، تاسو به سالانه چې الریډي سالانه لینک باندې کلیک کړئ. او کچره مثال کې تاسو پر چرته زمینی د لپاره اپلای کول غواړئ تاسو زمینی آپشن چې دا به سلیکټ کړئ. اوس که مثال کې طور پر بنات لپاره تاسو اپلای کول غواړئ نو بنات لینک باندې کلیک کړئ. صحیح شو. او سالانه لینک چې اتوماتیکلی هغې باندې کلیک کړی دی. د هغې نه پس کو بیا موږ وګورو لاندې لیکلی دی داخلے کے لیے درجے کا انتخاب کریں. بیا مثال کے طور پر تاسو کو یو طالب علم لپاره اپلای کول غواړئ. صحیح شو. بیا به تاسو د هغه لپاره چې دا درجه منتخب کوئ. په هغه جینۍ وي که هغه خلک وي. د هلکانو او جینکو دواړو لپاره دا طریقه کار دی. مثال کے طور پر یو طالب علم په عامه کې سبق وي، تاسو له درجه عامه سلیکټ کړئ. په هغه چېرته خاصه سال اول کې سبق وي تاسو به وله خاصه سال اول چې دی هغه درجه وله سلیکټ کوئ. صحیح شو. مثال کے طور پر یو جینۍ د هغه په خاصه سال اول کې سبق وي، هغې لپاره مثال کے طور پر زه خاصه سال اول سلیکټ کوم. چې کله تاسو دا درجه سلیکټ کړئ که نه د هغې نه پس به بیا تاسو د دغې طالب علم دغه چې دی رجسټریشن نمبر د وفاق المدارس چې کوم رجسټریشن نمبر وي تاسو به هغه رجسټریشن نمبر چې دی هغه به دلته تاسو ولیکئ. چې کله تاسو رجسټریشن نمبر ولیکئ د هغې نه پس به بیا کوایب طالب علم په لینک باندې کلیک کړئ نو دغې جینۍ د داخله چې دا به اتوماتیکلی وفاق المدارس ته ټرانسفر شي او د دې داخله چې دا به کنفرم شي. نو دې طریقې سره تاسو د هر طالب علم لپاره اپلای کول شو. زه واپس راځم، واپس جایې باندې به کلیک کړئ، بیا زه دا کلوز کوم. اوس دې خوا کو د دویم آپشن ته مونږ وګورو. دې لیکلي جن طالب علموں کو رقم تسجیل جاری نہیں ہوا پہلی مرتبہ وفاق کا امتحان دیں گے، مثلا متوسطہ خاصہ اول دراسات اول ان کا داخلہ یہاں سے کریں. چې کوم طلباو ته وفاق المدارس ته طرف نه رجسټریشن کارډ جاری شوي نه وي، یعنې د هغوی رجسټریشن کارډ نه وي جوړ شوي، نو داسې طلبا چې هغوی په متوسطه کې سبق وي یا خاصه سال اول کې سبق وي یا دراسات اول کې سبق وي د هغوی لپاره به تاسو دا لینک چې دی دا استعمالوئ. داخله بغیر رقم تسجیل په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ نو دغې طلباو لپاره تاسو چې دی هغه اپلای کولی شئ. دلته به بیا تاسو سره چې کله داسې یو پیج کولو شي دلته به تاسو یو آپشن سلیکټ کړئ. هلکانو لپاره اپلای کول غواړئ بنین لینک باندې کلیک کړئ. د جینکو لپاره اپلای کول غواړئ بنات لینک باندې کلیک کړئ. د هغې نه پس بیا تاسو د هغې لپاره درجه منتخب کړئ. متوسطه کې سبق کې متوسط سلیکټ کړئ. صحیح شو. د هغې نه پس به طالب علم کا نام طالب علم نوم به ولیکئ، بیا به ولیکئ طالب علم پارمبیل نمبر یا شان کارډ نمبر به ولیکئ. بیا طالب علم کی تاریخ پیدائش طالب علم چې کوم تاریخ پیدائش دی بیا به تاسو تاریخ پیدائش ولیکئ. صحیح شو. او دا شانتې طالب علم شان کارډ نمبر شو یا پارمبیل نمبر شو. صحیح ده. او لاندې به ولیکئ طالب علم ضلع کا نام د ضلعې نوم به ولیکئ او طالب علم کا پتہ یعنی ایڈریس د هغه مکمل ایڈریس به ولیکئ. صحیح شو. بیا کوایب محفوظ کرے باندې به کلیک کړئ. تاسو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ دی طالب علم یا طالبې هغه داخله فارم چې به وفاق المدارس ته ټرانسفر شي. نو دې طریقې سره تاسو د هر طالب علم لپاره د هر طالباتو لپاره چې دی هغه تاسو اپلای کولی شئ. په هغه جینۍ وي که هغه هلک وي.
د جنکو دپاره یعنی د بناتو دپاره او د هلکانو یعنی د بنین دپاره د ټولو دپاره طریقه یو شان ده. صرف به تاسو د هغوی دپاره نوم یعنی درجه به سلیکټ کړئ او بیا به د هغې نه پس د هغې رجسټریشن نمبر ولیکئ. کوایب باندې چې کوم لیکلي کوایب محفوظ کړئ هغې باندې به کلیک کړئ. نو د دغې طالب علم یا طالبې داخله فارم چې ده هغه به وفاق المدارس ته اټومیټکلی ټرانسفر شي. اوس به د هغې نه پس مونږ د وفاق المدارس پیس به څنګه جمع کوو او وفاق المدارس ته به مونږ کم فارم چې دی هغه به لیږو. نو د وفاق المدارس پیس جمع کولو طریقه کار به مونږ په دې ویډیو کې زده کوو چې تاسو به وفاق المدارس په ایډرس یعنی تاسو به د وفاق المدارس هغه پیمنټ چې دی یعنی هغه پیس چې دی هغه به تاسو څنګه جمع کوئ. نو دا کو تاسو لاندې وګورئ دی لیکلی پیس ثبوت ټچ کرئ دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ که نه نو بیا به تاسو دلته د بینک رسید چې دی هغه به تاسو اپلوډ کوئ. د بینک رسید چې کله تاسو اپلوډ کوئ نو هغه پر دا طریقه کار چې په دې باندې به کلیک کړئ دې لینک باندې دای نه دی لیکلی پیس ثبوت بینک سلیپ. نو تاسو به دلته د بینک کا انتخاب کرئ जिस में फीस जमा करवाई है چې په کوم بینک تاسو فی جمع کړی وي که نه هغه بینک به تاسو دلته سلیکټ کړئ. یو 15 بینکونو نومونه ورکړي میزان بینک دی، الایټ بینک دی، یونایټډ بینک دی، MCB بینک دی او دا شان منی آرډر دی. تاسو کوشش کوئ چې د یو بینک په ذریعه باندې پیسې جمع کوئ ځکه چې بینک چې دی پای کې چارجز نه وي. که چېرې تاسو بینک په ذریعه باندې پیسې پای کې چارجز نه وي او کو مثال کې طور منی آرډر په ذریعه جمع کوئ یعنی د ډاک په ذریعه بیا پای کې چې د هغې کې ټیکس وي. لومړی خو دا خبره غور سره واورئ که چېرې تاسو پیسې جمع کول غواړئ نو تاسو به د وفاق المدارس اکاونټ نمبر څنګه معلوموئ. د هغې دپاره دا طریقه کار دی چې تاسو به ګوګل کې یو نوی پیج کولاو کې صحیح شو پای کې به تاسو ولیکئ وفاق المدارس. چې کله تاسو وفاق المدارس ولیکئ که نه نو د هغې نه پس به تاسو وفاق المدارس چې کله ویب سایټ راشي دلته لیکلي سر ورک دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې زه دوباره کلیک کوم چې کله تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو د ویب سایټ لاندې راشئ. چې کله لاندې راشئ دی لیکلي دي آنلاین کے لیے اکاؤنٹس نمبر. آنلاین دپاره چې کوم اکاؤنٹس نمبر دی او 15 اکاؤنٹ نمبر یې ورکړی دی. MCB بینک اکاؤنٹ دی، الایټ بینک دی، یونایټډ بینک دی، نیشنل بینک دی وغیره. دلته به تاسو یو بینک اکاؤنٹ چې دی هغه په ډپوزټ فارم کې ولیکئ چې یو بینک تاسو سره نږدې وي که یونایټډ بینک وي که الایټ بینک وي. مثال کے طور پر یونایټډ بینک تاسو سره نږدې دی نو د UBL بینک چې ورته مونږ وایو د UBL بینک اکاؤنٹ نمبر دلته چې د وفاق المدارس کوم اکاؤنٹ نمبر دی به کوي دا هغې اکاؤنٹ دپاره به تاسو په دغې UBL بینک کې یو ډپوزټ فارم چې دی هغه به فل کړئ. اکاؤنٹ ټایټل کې به ولیکئ وفاق المدارس صحیح شو. بیا به د وفاق المدارس اکاؤنٹ نمبر ولیکئ. بیا چې ټوټل کم فیس تاسو طلباو دپاره جمع کول غواړئ چې څومره طلباو دپاره تاسو اپلای کړي دي نو هغه ټوټل فیس چې کله تاسو ولیکئ نو هغه ټوټل فیس به تاسو جمع کړئ. بیا چې کله د بینک نه تاسو ته رسید میلاو شي هغه رسید چې دا به بیا تاسو دلته اپلوډ کوئ. نو دلته به تاسو یونایټډ بینک سلیکټ کړئ. بیا بینک سلیپ نمبر په سلیپ باندې چې کوم نمبر لیکلی شوي هغه سلیپ نمبر به دلته ولیکئ. بیا به لاندې ولیکئ جتنی رقم جمع کیا ہو نو دلته به تاسو ټوټل رقم ولیکئ صحیح شو. بیا به تاسو لاندې چې دی هغه به تاریخ ولیکئ چې په کومه ورځ باندې تاسو چې دی دا پیس چې دی دا تاسو جمع کړی و او بیا لیکلي لاندې چې फी जमा करने का मकसद लेके नो फी जमा कولو مقصد دا چې موږ طلباء او طالبات لپاره اپلای ځکه کوو چې هغوی سالانه امتحان کې شرکت کول غواړي. تاسو به داسې یو جمله ولیکئ कि हम फीस इसलिए जमा करते हैं कि طلباء और طالبات सालाना इम्तहानात देना चाहते हैं या चाहती हो. ठीक صحیح شو. بیا به نه پس لاندې لیکلي फी जमा कर फीस ثبوت کا انتخاب کرے. دغه رسید چې کله تاسو ته میلاو شي بینک د طرف نه که نه
بیا به تاسو دا رسید نه پکچر والے او هغه رسید چې دا به تاسو دلته بیا اپلوډ کوئ چې کله تاسو دلته هغه رسید اپلوډ کړئ بیا لیکلی پیس کا ثبوت یعنی بینک سلپ کا وغیرہ کا ټچ کرے دلته به تاسو رسید چې کله اپلوډ کړئ بیا به کوئ محفوظ کرے باندې به کلیک کړئ نو اتوماتیکلی تاسو بینک ته رسید چې دی دا به وفاق المدارس ته چې هغه به ټرانسفر شي نو دې طریقې سره تاسو خپل هغه رسید چې دی هغه اپلوډ کولی شئ اوس زه ځم واپس نو واپس جای په دې لینک باندې به کلیک کړئ بیا به آی نه پس مونږ وګورو چې یاره تاسو به مدرسې والا چې دی هغوی به سالانه الحاق فیس چې دی هغه به څنګه جمع کوي نو الحاق فیس چې دی هغې طریقه دا ده چې تاسو به په دې خپل پروفایل کې دننه چې کوم پام دی هغه ډاونلوډ کړئ هغه ډک کړئ او هغه فیس چې په دې طریقې سره به جمع کړئ د یو بینک په ذریعه باندې بیا چې کله تاسو هغه فیس جمع کړئ بیا به د پام سره دغه سلپ چې هغه به ټچ کړئ او وفاق المدارس ته به ولېږئ د هغې نه پس چې کله طلبه او طالباتو لپاره تاسو اپلای وکړئ که نه تاسو بیا دا 15 فارمونه چې دا به پرنټ کوئ फीस सबूत टेच करे सरजफा की कम पाम ने दाखिला की दर्जवार मुकम्मल फहरिस्त दा पाम बम डाउनलोड के और सली लिखी दाखिला की तारीखवार फहरिस्त दा पाम बम डाउनलोड के चालान पाम बर वसूली फीस मुकम्मल दा पाम बम डाउनलोड करे और चालान पाम बर वसूली फीस तारीखवार दा बम डाउनलोड करे और कलमी फहरिस्त दा 15 पामों चीज दा बता सो डाउनलोड करे दिन बया तासो प्रिंट उबासे मदरसे जे कम मुख्तमिम दे या नाजिम दे पदेवान में सिग्नेचर के मदरसे मोहर व पे लगावे पदे 15 पामों बांधे तारीख को लिखे और दे सर द बैंक چې کوم رسید دی چې کوم بانک تاسو پیسې جمع کړې وي هغه سلیپ چې دی هغه تاسو د 15 پامونو سره چې هغه ټچ کړئ چې کوم اوریجنل رسید وي هغه تاسو د پامونو سره ټچ کوئ وفاق المدارس ته به لګئ خو ښه خبره ده چې تاسو د دې رسید نه یو فوټو کاپي وباسئ یا ته په موبایل یو پکچر وباسئ چې کم سے کم سبا تاسو یو ثبوت پروت وي چې یاره مونږ طلبه او طالباتو لپاره فیس چې دی هغه جمع کړی دی نو دې طریقې سره تاسو طلبه او طالباتو لپاره اپلای کولی شئ د بناتو لپاره هم په دې طریقې سره اپلای کولی شئ د بنین لپاره هم اپلای کولی شئ دا خبره یاد وساتئ چې کله تاسو طلبه او طالباتو لپاره اپلای وکړئ نو دې 15 پامونو نه به لازمي تاسو پرنټ وباسئ او دې سره به د بینک رسید چې دی هغه به ټچ کوئ او بیا به وفاق المدارس په ایډرس باندې چې دا به تاسو لېږئ اوس مونږ ځو چې مونږ به خپل مدرسې سالانه چې کم فیس دی هغه به مونږ څنګه جمع کوو د هغې طریقه به مونږ زده کوو چې هغه فیس چې دا به تاسو څنګه جمع کوئ نو هغې پر دا طریقه کار دی چې تاسو به واپس خپل پروفایل ته چې هغه به تاسو راشئ صحیح شو چې کله تاسو پروفایل ته راشئ دا لیکلي تجدید الحاق پام په دې باندې به تاسو کلیک کړئ په دې کې به تاسو صرف دومره شي چې تاسو ته به ډېر درکړي چې یاره څو ورځې پاتې دي سالانه فیس کې صحیح شو سالانه فیس کې یعنی هغې څومره ورځې دي چې په ورځو کې به دننه تاسو پیسې جمع کوئ خو تاسو پیسې جمع نه کړئ نو چې کومو طلبه لپاره تاسو اپلای کړې ده هغه داخله چې هغه به منسوخ کولی شي مسترد کولی به شي نو طلبه او طالباتو هغه ټایم چې هغه ټول ضایع شي نو تاسو له پکار مدرسې چې کم ناظمین دی هغوی له پکار چې د وخت نه مخکې سالانه فیس چې دی هغه جمع کړئ بیا لاندې لیکلي ترقي الحاق پام په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دې پام نه به تاسو پرنټ وباسئ دې ته وایي پام ترقي الحاق دې پام نه چې کله تاسو پرنټ وباسئ که نه نو دا پام چې دی دا به تاسو راول پیل کړئ پیل کولو طریقه کار دی چې دې کې تاسو ته پوره هدایت هم لیکلی دی الحاق نمبر دی بیا لیکلی درجه الحاق چې کومو درجو پوره دی الحاق شوي پوره ډیټیل تاسو ته دلته لیکلی دی صحیح ده دا پام چې دا تاسو په خپله هم پیل کولی شئ دا ټول دغه چې دی دا پام الریډي پیل شوی دی تاسو ته باقاعده ښیي چې دومره درجو پورې دا مدرسه چې دا الحاق ته یعنی دا رجسټر ده باقي که چېرې تاسو د نورو درجو الحاق کول غواړئ صحیح ده نو د هغې چې کوم فیس دی هغه به تاسو جمع کوئ
دا این لاندې کو تاسو ګور دی لیکلي دي اساتذه عمله و طلبا کې موجوده تعداد لازم لیکې تعداد اساتذه دلته تاسو د استادانو یا استادانې تعداد لیکې درجه کو ته معلمین چې په مدرسه کې څومره معلمین دي یعنی درس کوي استادان دي دا تعداد لیکې درجه کو ته معلمات چې څومره خزي دي هغه کې د کتابونو درس کوي یعنی وړو ته سبق کوي دا هغه زنانو تعداد لیکې درجه قرآن کریم معلمین چې کوم تاسو سره په مدرسه کې استادان دي او هغه درجه په سبق یې وړو تا او درجه قرآن کریم معلمات چې کوم خزي دي هغه جنکو ته حفظ خي دای تعداد لیکې کل تعداد اساتذه په مدرسه کې ټول څومره استادان دي کو هغه خزي دي کو سړي دي دای تعداد لیکې دیگر عمله کې ارکان کی تعداد دا پورا طریقې سره بدل پام چې تاسو په کې لاندې لیکلي درجی لیکلي اقامتی طلبه غیر اقامتی طلبه اقامتی طالبات غیر اقامتی طالبات چې کوم په مدرسه کې طلبه پاتې کی هغه تعداد لیکي چې کم نه پاتې کی هغه تعداد هم لیکي او چې کوم جنکه په مدرسه کې پاتې کی هغه تعداد هم هر درجه ته مهمه لیکي او چې کم نه پاتې کی هغه تعداد هم لیکي صحیح شو چې کله تاسو دا دې طریقې سره د طلباو تعداد ولیکې صحیح شو د غیر اقامتي طالبات هم او د اقامتي طالبات هم او د اقامتي طلباو او د غیر اقامتي طلبا تعداد ټوټل تاسو لیکې نو کو بیا موږ راشو د دویم نمبر پیش ته نو پای کې دا اقرار نامې لیکلې ده نو دا اقرار نامه چې دا تاسو په خپل هم لوستل شي صحیح شو او بیا بلاندې تاسو خپل چې کوم مسؤل وي د وفاق چې کوم تاسو یعنی د مدرسې چې کوم صدر وي د هر ضلع نو هر ضلع چې کوم مسؤل وي د وفاق دا نه به تاسو د پام چې یا به تصدیق کې چې کله تاسو د پام تصدیق کې صحیح شو او بیا به داینه پس تاسو دلته یعنی ناظم صاحب خپل دستخطو کې او د مدرسې مهر به ولګوي په پام باندې سیده دا تاسو یې په خپل هم دا پام چې دا پیل کولی شي او پوره ډیټیل تاسو یې نه نو دې سره تاسو د بانک چې یعنی کم بانک چې تاسو کم پیسې جمع کې د الحاق چې څومره فی جوړیږي سالانه نو دې سره دې پام سره تاسو هغه رسید چې هغه سټیپل کې دا رسید نم یو فوټوسټیټ وباسي یا ته پکچر وباسي ځان سره سنبال کې او دا پام چې دا پام او دا رسید د بانک ته رسید دا سټیپل کې دوانه او د وفاق المدارس په ایډرس باندې چې هغه تاسو ولېږئ نو تاسو چې کوم الحاق فیس دی هغه وفاق المدارس ته ترانسفر شي او تاسو هغه الحاق چې دی هغه به یعنی مدرسه چې کوم درجه لپاره چې تاسو کم فی جمع کړی هغه به رجسټر شي په دې طریقې سره تاسو د خپل مدرسې هغه الحاق فیس چې دی هغه جمع کول شي نو وفاق المدارس د مدارسو لپاره یو آسان سیستم دا اوپن کړی چې تاسو ته به پام د ډاک په ذریعه باندې نه ملاویږي بس تاسو صرف سیمپل خپل پروفایل چې دی هغه کولاو کې چې کله تاسو سیمپل خپل پروفایل کولاو کې کنه او دا پام تاسو کله ډاونلوډ کې ترقی الحاق فارم او دینه تاسو پرنټ وباسي او دا پام تاسو ښه طریقې سره پیل کې صحیح شو چې کله تاسو دا پیل کې او د سره بانک رسید چې دی هغه پام چې هغه سټیپل کې او وفاق المدارس ته صرف په ډاک باندې ولېږي نو دې طریقې سره تاسو د خپل پام چې دی هغه فیل کول شي نو دا ټوله طریقه چې دا د مدارسو د پاره ده چې تاسو په اسانتیا سره خپل الحاق پام چې دی هغه ډکولی شي صحیح شو او دا شانتي طلبه او طالباتو لپاره که چېرې تاسو اپلای کول غواړئ نو اپلای دا طریقه کار چې تاسو به طلبه او طالباتو لپاره انلاین اپلای کوئ انلاین اپلای به کوئ ځکه چې انلاین اپلای به قابل قبول وي که چېرې تاسو د پام په ذریعه باندې چې کومه زړه طریقه وه چې تاسو به پام ډک او وفاق المدارس ته مو هغه پام لیږو هغه طریقه ختمه شوې په هغې طریقې باندې ایډمیشن نه میلاویږي په دې انلاین طریقه تاسو ته ایډمیشن میلاویږي چې تاسو به خپل پروفایل کولاو کې خپل الحاق نمبر به ولیکئ پاسورډ به ورکئ صحیح شو چې کله پاسورډ ورکئ پروفایل کولاو کې هر طلبه او طالباتو لپاره به تاسو درجه منتخب کې د هغوی رجسټریشن نمبر به ولیکئ صحیح شو او د هغوی داخله چې دا به اټومیټیکلی وفاق المدارس ته ټرانسفر شي دا طریقه چې د بناتو لپاره هم ده او د بنینو لپاره هم ده چې تاسو بنات او بنین دواړو لپاره په دې طریقې سره چې دی هغه اپلای کولی شئ
سیم بل طریقه کار دی د اپلای کولو چې تاسو په خپل هم په اسانتیا سره اپلای کولی شئ که تاسو مدرسې ناظم یې یا محتمم یې او که چېرې تاسو طلبه او طالباتو ته د دې اجازت هم ورکوئ نو هغوی به بیا دا طریقه کار وي چې تاسو به هغوی ته خپل پاسورډ چې دی هغه به ورته ښایئ